جناب سپیکر صاحب د بیا دا خبره دوهراوم چې دا د پی ټی آی حکومت ملاو دی دی ولا بتی ورکوي دی ولا لار ورکړه زما بونیر ته 15 ورځې مخکې راغلو په کولاو تاګ را روان دي په روډونو موږ د پولیس نه تپوس کوو پولیس غریبانان وایي چې موږ ته اجازت نشته نو زه د صوبایي حکومت نه تپوس کوم چې پولیس ته اجازت نشته نو دا چا میلمانه دي عام وګړي د کلاشینکوف له لایسنس نه ورکوي پرمټ والا نه ورکوي هغه د پښتو هغه متل دی چې ګټې تړلې دي او سپي ورته راپرېښودي دي خلک ته ډي وي فنایز د خلکو د کورونو نه اصلاحي غونډه او خلک دې ورته له لاسو پښو نه تړلی او دا خلک په پښتنو لګیا دی د چا نه 50 لاکه دي د چا نه 1 کروڑ دي او چې څوک نه ورکوي نو دا عمل ورسره کوي چې کوم عمل روان دی جناب سپیکر صاحب موږ بیا دا خبره کوو چې دا خبره د حکومت او د اپوزیشن نه دا خبره د ټولو پښتنو ده بیا به خلک وایي نه خبره د پاکستان ده یا لکه ما خو سیالکوټ کې څوک ونه لیدو چې باجوړ ته راغلی او د دې یاري راغلی چې باجوړ کې بتخوري ده سیالکوټ کې او زه باجوړ کې پناه لمه زما خو باجوړم پنجاب ته لاړ زما خو ټوله پښتونخوا پنجاب ته لاړه شتمن خلک زما پښتانه کډوال چې نیم کور یې دلته دی او نیم یې هلته دی ولې بچي وله تښتوي دمکای وله ورکوي حملې پې کوي سوال دا دی چې د حکومت ذمه داري خاموشي ده که د حکومت ذمه داري دا ده چې دې 4 کروڑو عوامو له دا ډاډ ورکړي ډاډ موږ ورسره یو دا د حکومت مسله نه ده حکومت کې زموږ په دې خبرو بد نه ګڼي زموږ هم حکومت هغې کې هم دا حال و خو د پښتونخوا 4 کروڑ عوام او د ټول پاکستان خلک به ګواهي کوي چې په میدان ولاړو زه د عوامي نیشنل پارټۍ وزیر وم په ما په وزارت کې 3 حملې شوي د عوامي نیشنل پارټۍ په لیډرشپ حملې کېدي په ممبرانو حملې کېدي په ټولو پارټو کې جناب سپیکر دا شرمخانو ته پښتونخوا پرېښودی شرمخانو ته که د چا دا خیالي چې نن سرکار د مصلحت ښکار دی سرکار ورسره ملګری دی سرکار وله لار ورکوي سرکار پې خاموشه دی نو دا د هغه خلک واوري چې دا زموږ د پلار او د نیکه خاوره ده په دې موږ دغه ناپاکه قدمونو ته په داره په اسانه اجازت نشو ورکولی